دا کوم ریفرنس چې نن را جوړ شوی دی نو دا د اسد افریدي صاحب په یاد کې دی او مونږه دعاګو یو د هغه دپاره چې الله هغه له بهترین جنتونه ورکړي. بل زمونږ کوم رور چې دی معشوق علي صاحب چې زمونږ ډېر ښه تکړه رور او ښه تکړه ملګری و، د هغه دپاره هم دعاګو یو چې هغه له خدای الله تعالی په جنت الفردوس کې ځای ورکړي. ملګرو خبرې خو ډېرې وشوې او زه د ټولو نه زیات د خپل صوبایي مشر او قومي مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو شکریه ادا کوم چې هغه نه په جون سړی هیروي او نه په مرګ هیروي او د هغې ثبوت ستاسو مخکې دی چې نن دا دویم پروګرام دی چې اسد افریدي صاحب له کېږي. نو دا زمونږ د مشرانو لویوالی دی چې دی خپل ملګری چې چا ورسره وخت تیر کړی دی نو هغه په مرګ هم نه هیروي. او تاسو چې کوم مخامخ ناست یې تاسو خو په جمدونو باندې ناست یې نو تاسو به څنګه هیروي. نو زه دا خبره کوم چې راپاسې د دې خپل مشرانو دا لاسونه مضبوط کو، تنظیمي کوتاهۍ چې کومې دي هغه به مشر خبرې وکړي، په هغې کې دغه ضرورت دی چې یاره هغې کې مونږه لږ لږ رد و بدل مو کړو او دغه مو کړو. باقي د ټولو مشرانو د تاسو ډېر زیات مشکور یم چې موږ ته دا خپلې غلطۍ په نښه کړي او خپل سلک ډېر که زمونږ کې څه خامې وي هغه هم راته په نښه کړي. نو انشاءالله مونږ به اوس کوشش کوو چې ځان نه دا خامې وباسو. کشر ته ویم چې روره چې څه وخت وي چې تا سوال جواب کړی دی چې زما کوم ملګري دلته به ډېر ملګري داسې ناست دي چې دوی سوال جواب کړی دی او مونږ وله نه وتلې نو د هغې زه ګناهګار یم، د هغې زما مشران ګناهګار دي. خو خبر نه یو په دې د نه معذرت کوو، معافي د نه غواړو چې کله مونږ ته خبر شوی دی نو تاڼې ته هم تللی یو، تحصیل ته هم تللی یو، هر ځای ته تللی یو. باقي د دې پی ټي آی خبره کیږي نو په الله باور وکړه چې زما په مشر کې دروغ نشته، زما په کشر کې دروغ نشته، زما په دې ټول ناستو خلکو کې دروغ نشته. نو مونږه د رښتوني ملګري یو، د دروغو خبرې چاته نه کوو، د یو خبرې نه یوټرن واپس نه اخلو او نه په دې ځان لا سیاست جوړو، نه په دې ځان لا کشران او مشران او ملګري زیاتو چې مونږ به وایو چې یاره مونږ دا خبره داسې ده او سبا وایي نه یاره دا خو په سیاست کې راځي خلک دروغ هم وایي. نو زه دغه سیاست خو زمونږ نه زده دی، نه زمونږ د مشر خان زده دی، نه د کشر او نه زمونږ د ټولو ملګرو او نه زمونږ دا کم ناز ځوانان او مشران چې دي د دوی زده دی. نو مونږ دا وایو چې یاره تاسو راپاسې، تاسو څنګه چې الیاس خان خبره وکړه دې کې ډېرې خبرې انوال دي، ټول زمونږ د ورکرانو د ملګرو ګناه هم نشته، خو بیا هم څه 19-20 مونږ کې چې کومې کمې دي د ځانه اوښکل غواړي، که مونږ کې څه کمې دي په ما کې څه کمي ده هغه هم مونږ ته تاسو په نښه کې چې هغه هم د ځانه وباسو. او انشاءالله ستاسو خدمت به انشاءالله د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو په مرسته باندې، د سکندر حیات خان شیرپاو په مرسته باندې هر ځای کې به ستاسو خدمت هم کوو، هر ځای کې به ستاسو سره روریم کوو او هر ځای کې به ستاسو ډله پر هم مضبوطو چې کوم ځای ته وي د خپل محدودو وسایلو کې انشاءالله قیصر جمال اشنغري به تاسو سره وي، ستاسو رور دی، ستاسو کشر دی او چې څه حکم وي نو انشاءالله کوو به. نور مشران به خبرې کوي. زه تاسو ډېر شکریه ادا کوم، یو څو ملګرو چې زما دا کم دغه